کوي. قرآن زما په ملک کې د پاکستان په نظام کې 70 کاله د فرنګیانو په زنځیرونو کې تړلی دی. د فرنګیانو په زنځیرونو کې تړلې شوې مظلومه قرآنه ځوانان درته تیارومه، تا به د سینې سره نیسي انشاءالله. سپین ږیرې درته تیارومه، تا به په سر باندې ګرځي انشاءالله. نن نه وروسته به د قرآن د عزت او د لاج د قرآن د نظام دپاره مونږ جدوجهد کوو. قرآن په اسلام آباد باندې حاکم جوړو انشاءالله العزیز. وعده مو ده در سره قرآنه، زمونږ خولې له تا نه زار شه، زمونږ ځوانۍ له تا نه زار شه، زمونږ ژوندونونه له تا نه زار شه. مونږه ستا د غلبې او د استحکام دپاره او ستا د حاکمیت دپاره د الله رب العالمین سره بیه کوو. خپل مال او خپل سر الله له ورکوو ستا د حاکمیت دپاره قرآنه. بدله کې به الله رب العالمین مونږ له جنتونه راکوي انشاءالله العزیز. زما محترم ورونو، د مدرسو هغه نظام دلته را روان دی. یو وخت کې مظاهر العلوم و، یو وخت کې ندوة العلماء و، یو وخت کې امینیه دهلي وه، یو وخت کې دارالعلوم دیوبند و. مبارک شي پاکستانیانو، نن دارالعلوم کراچي ده، نن جامعه بنوري ټاون دی، نن دارالعلوم حقانیه ده، نن دارالعلوم سرحد دی، دارالعلوم شیرګړ دی، دارالعلوم شاه منصور دی. زه تاسو ته کم رایات کم. الله رب العالمین د عالم اسلام او د پاکستان هر محلې ته هغه فیض د دیوبند ور ورسولو په هر میدان کې. الحمدلله هغوی نن ژوندي دي او هغوی نن موجود دي. د پاکستان مدرسو سخت کال د پاکستان قوم له 1,12,000 حافظان دا د دغې میدان خدمت دی. خو که پرون په ختم نبوت باندې سخته ورځ راغله او چیف جسټس آف سپریم کورټ فیصله وکړله قادیانیانو ته به په چاردیوارۍ کې دننه اجازت وي. دا د دیوبند بچی و مولانا فضل الرحمن چې د چیف جسټس مخې ته ودرېدلو او ورته یې وویل د ژوند په 2 کالو کې په وړاندې ځل باندې سپریم کورټ ته حاضر شوی یم او هغه هم د مدینې د جانان د ختم نبوت د حفاظت په خاطر باندې او هغه فیصله یې واپس واخیستله. او پرون چې په مدرسو باندې سخته راغله ټول قانونونه منظور شو. خو د ګامبوډیر زمیندار وروره دا ستا کور ته چې نن سپینې پګړۍ والا حافظ قرآن او ناظر قرآن والا بچی درشي او ته فضل رفیع ډاکټر صاحب ته دعا کې نو په خپله دعا کې مولانا فضل الرحمن ته یې ځکه چې پرون ستا بچی په ټول پاکستان کې تنې تنها پاتې شولو. حضرت مولانا صاحب پیغام ولېږلو د اسلام آباد زورورو ته چې یا به د مدرسو په قانون دستخط کوئ او یا درته د دیندارو د اسلام پسندو داسې لښکرې په اسلام آباد درولمه. والله العظیم چې زما په مدرسه کې زما قرآن ته ناس بچی ستا نه بچ نه دی خو ته زما نه په خپل محل کې محفوظ او زما نه بچ پاتې شولې او الحمدلله هغه قانون یې په هغې باندې دستخط کو. بېګا مې سوچ کو ډونالډ ټرمپ پرون پریس کانفرنس وکړو او په پریس کانفرنس کې وویل غزې باندې به مونږ قبضه کوو. لږ ساعت تېر نه په عالم اسلام کې 50 اسلامي ملکونه دي. په 50 اسلامي ملکونو کې دا اعزاز الله پاکستان ته ورکړلو. مولانا فضل الرحمن پریس کانفرنس وکړو غزه باندې ستا هغه پلار هم قبضه نشي کولی. پرون چې ته د غزې نه په شکست باندې روان وې ستا د ټولې دنیا د اسرائیل او د امریکې مشترکه ټکنالوژي په شکست باندې روانه وه او شاته د پسې د الله اکبر غږونه ختل لرې خو نه ده. بله ورځ د کابل نه په کومه نرتوب باندې تللی یې دې کږې وږې پګړۍ درله په کابل کې شکست نه دی درکړی. دې فقیرانو ملنګانو درویشانو دوی خپلو خپو ته نه یې راچولې. 34 ملکونه در سره وو. ستا ټکنالوژي زما د الله اکبر مخې ته نه ده ټینګه شوې. ستا ټکنالوژي به زما د الله اکبر د تکبیر مخې ته نه ټینګېږي انشاءالله العزیز. دا جنگ به الله اکبر ګټي انشاءالله. دا جنگ به اسلام ګټي انشاءالله. او اوس خو را روانه صدي او را روانه زمانه د اسلام ده. دلته تاسو زمونږ نه مغرب کې په کابل کې د اسلام بهار ولیدلو، مشرق کې په بنګال کې ولیدله. هغه د لادینیت مجسمې د حسینا واجد خلقو په چوکونو کې پر مخې راتاوې کړلې او چې په کوم ځای کې هغې د قرآن په تلاوت پابندي لګولې وه نن په هغه یونیورسټو کې د حسن قرات مقابلې شروع دي. الحمدلله دا د اسلام د غلبې د اسلامی انقلاب د هغې معطرې هواګانې دي. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کے جبیں پر مرقوم تیرا نام ہے کچھ ہو کے رہے گا. اسلاما قرآنا درا روان وقت درا خاتون کی نور په تندي باندې یې لیکلی یې په دنیا به حاکم کېږي انشاءالله، په دنیا به غالب کېږي انشاءالله. ډاکټر فضل رافع صاحب ته مبارکي ورکوم. دارالاحناف مرکز یې جوړ کړی دی
بچي ورته راولئ ورونو بچي مو حافظان کوي دلته بچي مو عالمان کوي دلته کله کله د علماو د مجلسونو ته راځئ دنیا به مو الله د عزت کی قبر او حشر به او جنت به مو الله رب العالمین د عزتونو کی د دې بچو والدینو له مبارکي ورکوما او د دې مدرسې منتظمینو له د دې معاونین او محبین ټولو له مبارکي ورکوما اللهم زد فزد اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين